بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. قدرمنو عزتمنو سلام علیکم ورحمت الله. د روژې مبارکې میاشتې پروردگار عالم دغه توفیق راکړه چې موږ دا درک کړو او د دې میاشتې برکات د مو زندگی ته شامل حال وګرځي. امید دی چې دغه عظیمه میاشته، دغه عظیمه به برکته میاشته، دا د رحمت و مغفرت میاشته دینه به مو ګټه اخیستې وي. د انسان نامه کله چې خللی شي د نامې یوه معنا وي، دغه ټکي یو مطلب د مو ته ذهن کې یو خاص مطلب ور معنا موجوده وي. مثلا که د یوه کس نامه غ علي دی نو د دې یوه معنا موجوده دی. اندې شانته څومره نامې وي د نامو یو مطلب موجود وي. د قیامت مختلفې نامې بیان شوي دي. هغو نامو کې یوه نامه د قرآن خپل عرب کتاب کې ارشاد فرمایي یوم التناد، یعنی هغه ورځ دی چې دې ورځې به پروردگار عالم ندا اور آواز کی، مؤمنین به آواز کی، هغه کسان چې مجرمین دي هغه به هم آواز کی. ندا اور آواز د قرآن د هغه حقیقت طرف ته اشاره دی. یوم التناد څه آوازونه به کیږي، هغو کې خو خلکو ته به هم آواز کیږي، بعدو خلکو ته هم به آواز کیږي. لیکن خوش قسمته دي هغه کسان چې هغو ته هغه قیامت هغه صحرا کې چې یوم تبل سرائر د حقیقت به څرګند شي. هغه ورځ یو بل خپل نږدې رشتې والا به یو بل نه فرار وکړي، هغه به وتښتي. که دې ټایم کې چاته آواز وشي پروردګار عالم طرف نه د څومره غټ لوی مقام دی، هغه مقام دپاره موت د دنیا کې ځان تیارونکی دی. تاسو خدمت کې غواړم هغه کسان چې هغو ته آوازونه کیږي آیا هغو کې موږ ته یو که نه؟ یو شی چې کوم تذکره شوي دی هغه دا دی چې هغه کسانو کې چې هغه ته به قیامت په ورځې باندې آواز وشي، هغه یو هغه کسان دي چې منادي به آواز وکړي این زوار قبر الحسین. د هغه کسان چې چا د ابا عبدالله الحسین علیه السلام د قبر زیارت کړی دی هغه چیرته دي؟ هغه صحرا کې به دغه کسان پاڅي روان بشي، د دیو مقام اور منزلت په خال کوری حیران بشي. خوش قسمته دي هغه کسان چې چا دنیا کې د ابا عبدالله الحسین زیارت کړی دی. بل څوک دي چې هغو ته به آواز وشي. یو ګروه هغه دی این الصابرون، هغه کسان چې هغو دنیا کې د پروردگار عالم تکالیف اور واجبات انجام کړي دي، حرام ځان ساتلی دی، هغه چیرته دي؟ صابران به پاتې پروردگار عالم محضر کې به روان شي، یو شکوه سره عظمت سره به د صحرا میدان کې ځي. یو ځلې به آواز وشي این زین العابدین، زین العابدین امام سجاد د عابدانو زینت هغه چیرته دی؟ روایت جمله دا دی چې هغه صحرا محشر لښکر منځ کې به د موت څلورم امام هغه صفونه به مات کي، هغه کې به راڅرګند شي. بل څوک دی چې هغه ته به آواز وشي این رجبیون، چا چې رجب میاشتې کې د خدای لیارې کې زحمتونه کړي هغه چیرته دي؟ دا به څرګند شي. اما یو بل ګروه ته به آواز وشي، چې آواز وشي و یوم اذا کان یوم القیامه، کله د قیامت ورځ شي، ینادي المنادي، منادي به آواز وکړي آواز این اضیاف الله، د خدای مهمنان چیرته دي؟ د خدای ولمانه چیرته کې دي؟ څوک دي د خدای ولمانه؟ دې ټایم کې فیؤتی بالصائمین، د محشر خلکو منځ کې به یو ګروه پورته شي. څوک به وي؟ هغه کسان چې هغو دنیا کې روژې ساتلي وي، هغه کسان چې هغو ماه مبارک رمضان د عظیم میاشتې کې د خدای دسترخوان ته راغلي وي، هغه کسان چې پیغمبر دی وي چې قد دعیتم فیه الی ضیافة الله، تاسو د خدای ولمنیو دی دسترخوان باندې ناست وي، دی دسترخوان نی فایده اوچته کړې وي. دا ضیافة الله دی، دا څومره غټ مقام دی، دا څومره غټ اور عظمت
ته انسان هغه توبله سرائر یوم یفر المرء من اخی هغه ورید څه یو بل نه تخل دي هغه وریځو کې د انسان کچیرې آواز اور دغه افتخار دغه شناخت اور پہچان کیږي غدي عنوان سره کیږي څه این اضیاف الله چیرته دي د خدای مهمانان د کسان روژه دران براشي فیحملون علی دغه کسان بسوره شي د دیو مرکبونه بو هغه مرکبونه وي څه مرکبونه د من نور د نور والا سوریو باندې به دا سوره وي او دغه کسان وعلى رؤوسهم د دیو سارو باندې بو د تاج کوم وي غو د کرامت تاج وي کرامت تاج به د دیو سارو باندې دی حالت کې به دا روان شي بیا به د کوم طرف ته سي بهشت طرف ته روان شي د پروردگار علم هغه کسان څنګه دی دنیا کې د خدای مهمانی نه څرنګه خاروګه فایده اوچاته کا د هغې دنیا کې هم د خدای مهمانان دي بهشت به دغه کسان د پروردگار علم حقیقي کوم دسترخوان دی اخ طرف ته روان شي رڅو موتاسو که غواړو څه دغه نرا قیامت په ورځې باندې وشي عین اضیاف الله د خدای مهمانان چېرته دي هغه دپاره د دې خدای د روژې میاشت د مهمنۍ میاشتې هغه نه خاروګه فایده اوچاته کړو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته